دی راغی حج له او هلته کې قابیل پړه کې سوچو کو شیطان خو ورته وسوسه اچوله شیطان خو الله تعالی ته بړې والې او قسمونه خوړل چې ستا د دې آدم اولاد به مانه یو بچ نه پاتې کېږي هغه خپل کار شروع قابیل ته وې داسې لوبه وکړه چې دا رور دې مړ کا مخه به درته اوزګاره شي اوس خو ستا خور ده نو پلار دې وایي چې هغه له بیا ورکوې چې هغه مړ شي نو ته به یو په یو پاتې شي نو بیا به ستا خور تا ته پاتې شي که اوس هم داسې خلک کوي بعضې سړی پلار مړ کړي راشه بس مړی که آخرت ته بیا ورسې میراث به درته پاتې شي رور دی راشه مړی کا صبر سره په میراث کیسې اخلي بس بېغمې کا راشه پلار دی بېغمې که سره الله الله کوي بوډا دې ټوخېږي ډوډۍ هم رانه خوري او لا په مال یې بېله خېټه اچولې ده چې زر قبر ته لاړ شي چې هر څه جمع شي دا قصه اوس هم روان دی چل وسوسه یې په دې زړه کې ورته واچوله چې آدم علیه السلام راغی دی رور ته وایي رانېغ شو پې روره سم شه ګورې زه پیشه او خپله خور دې پیشه او زه پیشه او زما خور پیشه او که نه سمېږي وجنم دی او ته څه وایي په جواب کې لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین وی که ته لاس راوږدې او ما وجنې بلکل مې مړ کا زه چېرته هم تا نه وجنم ته مې مړ که او زه راپسې چاړه چاکونه رالم ولې الله نه یریږم هغه الله چې د ټول مخلوق رب دی غټه خبره ګورې د ګناه نه چې بچ کېږي دا الله یره ده الله یې زمونږ په دې زړه کې خپله یره پیدا کړي قسم دی که په بله طریقه هېڅ څوک هم سم شي تر څو چې د انسان پړه کې د الله یره نه راغلی موږ ته پوره پته ولګېدل دا سرکاري دا غټ غټ افسران او دا عمله یره په بدلو پې دا زړه زمونږ ستړی شو په مینت ورته ستړی شو په سسپینډ کېدو هم پې دا زړه ستړی شو خو چې په سر یې ولاړې کار به ټیک کوي که ته اخوا شي نو هر سر وانه ټول هر څه په بډه کوي یا خدای دې خلکو سره څه کوي چې د الله یره یې پړه کې نه قسم دی که وزیر اعظم څوک ټیک کړي او صدر یې ټیک کړي غټه خبره د الله یره ده د الله یره خدای پاک زموږ په زړه کې خپله یره پیدا کړي دا ډېره لویه خبره ما ته بل یو افسر خبره کوله یو ځای کې م چاپه واله د مسالو والا په دوکان په پېښور کې وایي 4 بورې م ورسره د خرو پچې ګیرې کړې د خرو پچې 4 د ګډو 4 بورې پچې د ګډو م ورسره هلکه په پچو څه کوي وایي دا میده کولې په مساله کې ګډولې حابیل لګې شو حابیل یې مړ دلته کې حضرت آدم علیه السلام راغلی دی حج نه واپس شو دعاګانې وکړلې چې واپس راځي چې ګوري اوبو ته لاسه چې تورې دي ښه تریخ بوی کوي مالګېجنې دي دې خوا ګوري بوټي ته یا لکه دا خو چې وختي زه راتلم خو ټولو بوټو کې میوه څه کې میوه نشته څه کې ازغري خو په یو کې هم نو د چا میوه ترخه ده بقیانه شو کوي دا خو ترخه ده او مخکې خوږه وه جبریل علیه څه چل انقلاب خو راغلی دی خو چې څه انقلاب دی جبریل علیه السلام راغی آدم علیه السلام دې تپوس وکړو په دې ځمکه کې خو انقلاب راغی ولې څه چل شو بله اوبه ترخې دي تورې دي بوی کوي بلا بوټي دي میوه پکې نشته ډېر بوټي دي چې هغه میوه ترخه شوې ده دا څه چل شوی دی وایي او الله په قهر شوی دی الله ولې په قهر شو هغه خو د الله قهر لیدی و وایي دا ستا هغه یو زوی لګي شو بل یې مړ کړ قابیل لګي شو حابیل یې مړ کړ الله پې دومره غصه شو دومره په قهر شو چې 3 سې دریاب خو یې دله تریخ کړ بلکې د هغې نه زیات او د بعضو اونو نه یې میوه ختمه کړه بعضو له یې میوه ترخه کړه بعضو کې ازغي او غنې پیدا کړې په چغو سر شو آدم علیه السلام زوی او که نه اوس زوی له چل نه ورځي رور چې یې مړ کړه اوس چل نه ورځي رور سره به څه کوم اوس به مې پلار راځي به ته خبرېږي ده سره به کوم څه په اوږې کله یو خوا ګرځئ کله بل خوا ګرځئ کله یو خوړي کله بل خوړي یو قارغه راغی 2 قارغان په جنګ شو بل سره یو لګي شو بل یې مړ کړ نو چې هغه کم قارغه او دې ورته اوس ګوري چې هغه قارغه مړ شو نو دې بل قارغه په ځمکه کې لتې والې او په وزر یې خاوره خوا کوله بیا په مخوکه هغه قارغه راوسته او پکې کېښود او خاورې یې پې ور واړولې اوهو دومره خو لاټي برنس یم چې رور مې مړ کړ او دومره کمزور یم چې بیا د قارغه نه زیات کمزور یم قارغه له ضرور د خښولو چل ورځي او ماله دا چل هم نه راته نو بیا کنده وکنستله هغه رور یې پکې ښخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې ډومبې قتل او د قتل ایجاد قابل وکړه تر قیامته پورې چې څومره خلق قتلونه کوي
او د قاتل څومره ګناه کېږي د ټولو قاتلانو ګناه چې یو ځای کې دا ټوله به الله په قابل وربار کړي. ولې ځکه لومبې د قتل بنیاد د کېښود. اوس هم چې د ګناه بنیاد چا کېښود، هغه ګناه چې وروستو څومره خلک کوي، د هغې خلکو چې څومره ګناه کېږي دومره به په هغه سړي وربار کېږي چې چا د دې ګناه بنیاد ایښودی دی. د مسلمان قتل ډېره لویه ګناه ده، الله دې مساتي، ډېره لویه ګناه ده، ډېره زیاته. رب العالمین احسان وکړ، دلته کې خو د زوی قتل رور قتل کړ، هلته الله آدم علیه السلام له بل بچی ورکړ، شیث علیه السلام. د حابیل په ځای ولا الله خشته بل زوی ورکړ، حضرت شیث علیه السلام. او هغې شیث علیه السلام د رب العالمین پیغمبري م ورکړه، پیغمبر م شو. او آدم علیه السلام 960 کاله په دې ځمکه کې تېر کړل، 960 کاله. ډېر بچي پیدا شو، لوڼه، زامن، د هغې اولاد، نوسي، کړوسي، د هغې اولاد. دا ورته الله وښول. بس یو هلک او جینۍ به په یو کال کې پیدا کېدل او د یو کال هغه به بل سره ولې نکاح تړل. داسې به ښایسته ښکلې لوېدل لکه زمونږ ماشوم چې په روز کې په میاشت کې څومره لویږي به په روز کې هغسې رب العالمین هغې له دغه ورکوله، نشونما ورکوله او لوېدل به. 960 کاله چې تېر شو د هغې نه پس حضرت آدم علیه السلام وفات شو. او کوم ځای خښ دی نو د خلکو علماو پکې لوی اختلاف دی. څوک وایي بیت المقدس شام کې دفن دی، او څوک وایي نه هندوستان کې هغه جزیره کې دفن دی، پوره ځای چاته هم نه دی معلوم. څوک وایي یو غر دی، لوی غر په دمشق کې د هغه غر خوا کې دفن دی، لیکن الله ته علم دی چې آدم علیه السلام کوم ځای دفن دی. دغه رنګې بیبي حوا د هغې هم پته نه لګي. په جده کې یو مقبره ده، زه وله ورغلی یم په خپله، مقبره حوا ورته وایي، او دیوال ته تاو دی په جده کې، لوی اوږد قبر دی. څوک وایي چې حوا بیبي دلته کې دفن ده، لیکن پوره یقین نه دی معلوم، الله ته پته ده چې به کوم ځای دفن. حضرت آدم علیه السلام نه خو الله نسل شروع کړ، د بیبي حوا نه الله نسل شروع کړ، او دا نسل تر قیامته پورې روان دی. دنیا الله باد کړه. ابلیس چې کله اسمان نه راکوز شو، درې واړه خدای راکوز کړل، اهبطوا قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدى فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دې په دریاب د پاسه راکوز شو. چې په دریاب څنګه راکوز شو نو حرامي کې خو خپل شیطانت پروت دی. نو یو کبو په دریاب کې ټوپونه وال، کب ته څه خوشحالي کې کله لکې ترنګې یو خوا ټوپ وی کله بل خوا ټوپ وی. اوس به دې پته ولګي ولې وی انسان الله پیدا کو دنیا ته راولېږه او ستا ښکار به کوي، غوښې به دې خوري. وی ښه تاسو په څه مخته شومه. کب په منډه لاړ بل ملګري ته الوی، وی دغسې لوبه وشوه. مولانا عبدالحی صاحب لیکلي په نفع المفتی وسایل کې، وی د کب نه خدای جبه واغېسته چې تا ولې شیطانت کو فوراً د بل ملګري ته الوې. د کب جبه نشته، الله ته په دې وجه وی جبه واغېسته. د شیطان خپل نوم عزازیل و عزازیل، او دې د پیریانو د نس نه دی. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کان من الجن ففسق عن امر ربه، دې د پیری د ذات نه دی. عزازیل خپل نوم، خو چې کله دی لعنتي شو بس ابلیس نوم ورته کېښودی شو، الله ورته ابلیس نوم کېښود. ابلیس معنا څه ده؟ د الله د رحمت نه او د الله د فضل نه ناامید او مایوسه دی. ګوره د آدم علیه السلام نه رکوټې غوندې غلطي وشوه او فورا توبې وباسي او جاړي رب العالمین ته تر مرګه پورې، او د دې بدبخته ګناه وکړه، لویه غلطي یې وکړه، ډېره لویه. نو چې کله ته الله تپوس وکړه نو بدبخته له پکار و چې سجده یې لګولې وې که نه چې ما نه غلطي وشوه معافي غواړم. لیکن څه وایي نه خلقتني من نار وخلقته من طین، زه ده ته سجدې لګو. لاړ بدبخته کبر وکړه، لویي یې وکړله، رب العالمین ذلیله کړه. د هغه هم بچي پیدا کېږي او داسې بچي یې پیدا کېږي دی اګی چې اګی دا شیطانان، او هغه اګی د خپل ترخ کې ګرځئ، او چې کله هغه خپل ټیم پوره شي نو ویې غورځئ، د هغې نه بچې پیدا شي.
او د بچو د نسل اړو څه پته نه لګي د هغه بچي م څه د کروړهاو نه زیات دي د یربونو نه چې زه یم د دې نه هېڅ اندازه یو الله ته پته لګي بل چا ته پته نه لګي او تخت یې په دریاب د پاسه پروت الله ته اوس قسم خوړلی دی چې زه به د آدم د اولاد نه پرېږدم د هر طرف نه پې حمله کوم مخې نه د شا نه د بره نه د ښکته نه نو اوس بچ کېږي به ترې پسه لوی مصیبت دی بلا ده قسم دی کم وسوسې او کم چلونه چې دی خبیث له ورځي او کمې طریقې ګوره الله له یې دوکه ورکوله الله ته وایي تا خو زه ذلیله کړم سپیره دې کړم خو یو سوال مې قبول که الله وی وایه قبلوم دې څه سوال وی خمال الله جون راکې الی یوم یبعثون هغې وخت پورې جون راکې چې خلک د قبرونو نه پاسي ګوره چل یې کو چې مرګ نه به بچ شمه خلک قبر نه پاسي هغې پورې جون نو چې مرګ نه بچ شمه نو چې مرګ چاله را نشي نو نه وله جنت شته او نه دوزخ شته دا مرګ یو حوالات دی په سړی حوالات تېرېږي د هغې نه پس یا بری شي او یا جیل ته ځي مطلب دا و چې د جنت خو بیا سم قسمت کې نشته خو چې مرګ نه بچم دوزخ نه خو به بچ شم که نه نو الله له څوک دوکه خو نشي ورکولی الله وایي ټیک ته سوال دې قبلوم او جون به در کوم خو الی وقت اليوم المعلوم یو خاص ورځ ده چې په هغې د خلکو نه سو باسم ستا نه به م پې سو باسم دومره لوی جون وله الله ورکړی دی الګیا د خپل شیطانت کوي او انسان له الله پیغمبران او کتابونه راولېږل د الله حکمونه ورته رسوي پس به بچ کېږي د شیطان آسان چل درته ښي یو هر وخت کې په زړه کې د الله یره وساته دا اړه کې راوله چې الله ته په ما قادر هر وخت ما رانیوې شي الله هر وخت زما نه سیستی شي دویم کبر او لویي مه کوه چې کبر لویي ونه کړي او دریم اعوذ بالله وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کله غصه چې او قار در هغې م دا وایه چې کوم سړی غصه چې نبی علیه السلام فرمایي دی دې اوبوس کی یا په ځمکه دې کیني او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ووایي بس غصه به ترې ختمه شي او دا ما چې کوم دم درته وخو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا لا حول ولا قوة الا بالله د شیطان ډېر لوی دم دی او سهار وخت چې یو انسان دا سل کرته وایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یادم دی که نه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا سل کرته څوک سهار وایي په دغه ورځ به د شیطان نه خدای بچ ساتي د ده عبادت به د نور ورځو د عبادت نه زیاتي الله به د شیطان نه ساتي نور به د الله په فضل بچ کېږي نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې ګوره آدم علیه السلام را کوز شو توبه یې ویسته او الله ته یې جړه وکړه الله معاف کړه مونږ له هم پکار چې الله ته توبه وباسو هر وخت کې مونږ خو ګناهونو نه ډک یو توبه وباسو الله ته جړه وکړو او دا کلمات چې مې درته وي دا وایه د شیطان نه به م پې الله محفوظ ساتي او کبر او لویي به نه کوئ او په ځان کې عجزي به پیدا کړي هغه کار به کوئ چې په کوم الله خوشحالېږي لکه د قابل غوندې کار به نه کوئ چې الله پرې خفه کړي